अस्सलाम वालेकुम। دا د اف اس سی فرست ایئر چې کوم دی فزکس اف اس سی فرست ایئر چې کوم فزکس اولنی چې کوم چپټر دی مایرمنټس یونټ نو یونټ 1 اف اس سی فرست ایئر فزکس یونټ 1 مایرمنټ نو په پاکه اولنی چې کوم ټاپک دی اس آی سیستم. نو اس آی سیستم چې کوم دی دا مونږ په سیستم انټرنیشنل سره سیستم انټرنیشنل ورته وایي. اس چې کوم دی هغه سیستم او آی چې کوم دی انټرنیشنل. اس آی سیستم انټرنیشنل. نو سیستم انټرنیشنل چې کوم دی د سیستم آف یونټس abbreviated as SI. مطلب د چې کوم سیستم اف انټرنیشنل سیستم اف یونټس دی دا مونږ اس آی سیستم ورته وایي. یا مطلب مونږ چې کوم دی دا د فرنچ ژبه کې چې کوم دی پاکه سیستم انټرنیشنلی ورته وایي. نو دې وجې نه ایبریویټ کی انټرنیشنل سیستم اوس مونږ چې کوم ایبریویټ کوو نو هغه اس آی هم ایبریویټ کوو. نو دا یو داسې سیستم دی چې دا کې مونږ چې کوم د یونټس دی فار ایگزامپل اوس ټایم دی که نه د ټایم یونټ دی سیکنډ صحیح ده او دغسې د ټمپریچر یونټ چې کوم دی ټمپریچر یونټ دی کیلون یا سینټیګریډ. خو چې کوم اس آی سیستم کې د ټمپریچر یونټ دی هغه کیلون دی کیلون. نو کیلون نو دا داسې ده چې لکه مونږ دا چې کوم سیستم دی دا بیسیکلی چې کوم یونټس دي او دا یونټس ډیل کوي چې یاره سټینډرډ یونټ په کومه چار ده یا په ټوله دنیا کې کومه یونټ په چار ده. اوس اکثر کا داسې وشي چې کله ور په یو ملک کې فار ایگزامپل فوټ استعمالیږي او په بل ملک کې میټر استعمالیږي. نو اوس فار ایگزامپل ما ته څوک وایي چې دا دیوار چې کوم دی فار ایگزامپل یو دیوار دی نو دغه هایټ 17 فوټ دی. نو چونکه مونږ په میټر باندې عادت یو نو مونږ ته نه اندازه لګي چې یاره دا به څومره لکه څومره هایټ به وي. نو دې وجې نه دا مسله جوړه شي چې په مختلف کنټریز کې په ډیفرنٹ کنټریز کې فار ایگزامپل په کینیډا او په یو کې او په امریکا کې یو اس اے کې مختلف یونټس جوړي راځي. نو دې وجې نه اکثر مسله جوړیږي. نو دغه مسلې حل کولو دپاره چې یاره په ټوله دنیا کې ون سیستم اف یونټ شي که نه چې ون سیستم اف یونټ شي. نو یغه دپاره چې کوم دی یو کمیټي کېناستله 1960s کې. یغه کمیټي نام و CGPM. نو دا د یو ان نه دی یونایټډ نیشن دغه سره افیلیټډ دی. نو دغه کمیټي کېناستله هغه وویل چې یاره دا مسله به مونږ حل کوو چې په ټوله دنیا کې ون سیستم اف یونټ راشي. نو دغه دپاره دوی ساینسدانان کېناستول. نو هغه ساینسدانان چې دوی کېناستول نو هغه یو سیستم راوست چې هغه ته یې وویل سیستم انټرنیشنل. نو هغه ته وایي مونږ اس آی سیستم چې کوم دغه د سیستم انټرنیشنل. نو دا اس آی سیستم یو داسې سیستم دی چې دا یو باقاعده په میتھډالوجي یو طریقه تور فالو کوي صحیح ده. نو دا څنګه دی څنګه طریقه فار ایگزامپل 1 میټر دی که نه نو 1 میټر په ټوله دنیا کې 100 سینټي میټر برابر دی. دا په کینیډا په یو اس اے په یو کې په هر ملک کې 1 میټر 100 سینټي میټر برابر دی صحیح شوله. دا خو یو دا پوینټ و. نو بیسک پوینټ دا و چې په ټوله دنیا کې ون سیستم اف یونټس وي او بل مطلب اکثر داسې وشي چې مختلف کوانټیټیز میر کیږي مختلف کوانټیټیز مونږ میر کوو. نو هغه مسلې پکې راځي لکه مونږ چې فوټ او میټر ته چینج کوو نو دې کې
اکثر مونږ ډیسیمل پوینټس چې کوم دي هغه مونږ اګنور کو یا هغه پرېږدو رونډ اپ کو. نو دی وجه نه په میجرمنټس کې بیا مسله راشي. نو په مختلف کنټریز کې مختلف ریسرچ کوم پر ریسرچ کوم میجرمنټ شوی وي نو هغه میجرمنټ په ټوله دنیا کې یو کول د پر هم لکه مونږ دا یو سیستم ساتو. اچھا نو اوس بیسیک کوېشن دا دی نو سیستم اف انټرنیشنل باندې تاسو پوه شولئ چې یو انټرنیشنل سیستم اف یونټس abbreviated as SI is a scientific method of expressing magnitude or quantities of important natural phenomenon. Natural phenomenon څه شی شول؟ نیچرل فینامینن کې راځي ټمپریچر هم نیچرل فینامینن ده، صحیح ده، ګرمایش هیټ چې کوم مونږ مایر کوو، داسې سپیډ هم د فزیکل کوانټیټي ده، او بل څه شی شو ټایم هم نیچرل فینامینن ده، په مونږ په سیکنډ کې مایر کوو. نو دغه مایر کولو دپاره یو داسې سیستم راوستل چې هغه په ټوله دنیا کې یو وي او یو داسې ساینټیفیک میتھډ باندې اسټابلیش شوی وي چې هغه مونږ مختلف کوانټیټیز پکې مایر کولی شو. لکه مونږ ټمپریچر چې کوم دی ټمپریچر مونږ مایر کوو نو باقاعده یو مشترک سیستم دی. مونږ دا ویلی شو چې دا چې کوم باډي ده دا څو ډګري سینټیګریډ ګرمه ده، څومره ټمپریچر یې څومره دی. نو زیات ټمپریچر یې چې وي فار ایگزامپل یو بډۍ ده 10 ډګري سینټیګریډ ده، یو بله بډۍ ده هغه 100 ډګري سینټیګریډ ده، نو موږ ته پته لګي اوس چې د 100 والا زیاته ګرمه ده. نو داسې یو داسې ساینټیفیک سیستم هغه سیستم چې باقاعده میت فالو کوي نو هغه ته وایي SI سیستم. نو هغه انټروډیوس کړو. دا خو دې دغه شول. اوس بل کوېشن دا راځي چې یو بل دا کوېشن اوس راځي چې یاره بیسیکلی چې کوم دی دا لکه مونږ ساينس چې کوم دی ساينس مونږ نه دا ډیمانډ کوي، دا غوښتنه رانه کوي چې یاره چې کوم شیان ته ساینټیفیکلی سټډي کوي، ساينس چې شی هم سټډي کوي نو ساينس همیشه دپاره په نمبرز او په یونټس باندې ځي. صحیح ده. که یو کس وي دا یو باډي پراته ده که نه، یو سالډ پروت دی، یو بل سالډ دی، نو زه تاته ووایم چې دا ډیره زیاته ګرمه ده، ډیره زیاته ګرمه ده دا باډي. نو لکه ډیره زیاته ګرمه څه مطلب شو؟ دا ماته پته نه لګي چې دغه څومره ټمپریچر دی. یو بل کس ته یې ماته وویل چې دا باډي 1000 ډګري سینټیګریډ باندې ده. نو اوس ماته دلته سپیسیفیکلی پته لګي، دلته ماته سپیسیفیکلی پته نه لګي چې دا 100 ډګري سینټیګریډ یادوي، ځکه 100 ډګري سینټیګریډ باندې اوبه باقاعده بویلینګ شروع کی. نو هم ډیر ګرم دی، دا 200 ډګري سینټیګریډ وال هم ډیر ګرم دی، او داسې 300 ډګري سینټیګریډ وال هم ډیر ګرم دی، خو مونږ ته سپیسیفیک پته نه لګي. دا کیس کې مونږ ته سپیسیفیک پته لګي. نو ساينس مونږ نه دا ډیمانډ کوي چې یار ته چې څه شی هم مایر کوي، چې څه شی هم سټډي کوي، یو سیستم سټډي کوي، یو باډي سټډي کوي، نو چې هغه سپیسیفیکلی تا په نمبرز پلس یونټ مطلب سوري لکه سپیسیفیکلی په نمبرز او باقاعده چې مونږ په میتھمیټیکلی لکه مونږ مایر کولی شو، میتھمیټیکلی مونږ کتلی شو چې یاره اوکې. نو دا کې ځینې داسې کوانټیټي دي چې هغه مایر کېږي او ځینې داسې کوانټیټي دي چې هغه نه مایر کېږي. فار ایگزامپل لو دی، صحیح ده، هیټ ده، اینګر ده، ایموشنز چې څومره دي که نه، جذبات، نو دا مونږ نشي مایر کولای. ساينس دا شی نشي مایر کولای. ساينس دې شیانو سره کار هم نشته او نه ساينس په دا باندې کار هم کوي چې یاره ته راشه دا څومره ډګري لو ما سره کوي او
ساينس دا شی نشي مهر کولای، دا مونږ انسانان نشي مهر کولای چې یاره زه په پلان کې باندې څوره ډیګري ګران یم، څو کیلو ګران یم، په ماته دا پته نه لګي، نه چاته نه دا څوک مهر کولای شي. دغه لپاره باقاعده مو سره سیستم نشته، سیستم اف یونټ نشته، سیستم اف نمبر نشته چې مونږ دا شیان د ایموشن مونږ مهر کو. نو دی وجه نه لکه مونږ بیا دا شیان نشي مهر کولای. دا ته وایي مونږ داسې شیان چې هغه مونږ نشي مهر کولای هغه ته مونږ وایي non physical quantities. The quantities that cannot be measured. دا خو د نان فزیکل کوانټیټی شوی، پاکې لو هیټ انګر ایموشنز سوره دي، دا هم پکې راځي، نور هم داس ډېر شیان دي چې هغه پکې راځي. د نان فزیکل کوانټیټیز هغه کوانټیټیز دیټ کیناټ بی میئرډ. صحیح شوه. اوس به دا کې یو داسې کیس هم راشي. اچھا یو اوس بل کوانټیټي ده هغه د یو بل کوانټیټي ده هغه د فزیکل کوانټیټیز. Physical quantities are the quantities that can be measured. هغه کوانټیټي چې هغه مونږ میر کولای شو. صحیح ده. نو پاکې مختلف شیان دي، مونږ لیند هم میر کولای شو، یو شی لمبایي اوږدوالی. صحیح ده. د خپین اوږدوالی څوره دی؟ maybe 12 سنټیمیټر، maybe یو 4-5 انچز سنټیمیټر کې هم داسې تقریبا 15-20 سنټیمیټر داس به وي. نو زه میر کولی شم داسې شیان چې مونږ میر کولی شو هغه ته مونږ وایو فزیکل کوانټیټیز. نو فزیکل کوانټیټیز کې لینث هم راغی، ټمپریچر هم راغی، بل ډینسټي هم راغله. ډینسټي لکه ډینسټي په پښتو کې مونږ ټینګوالی ته وایي که نه، دا لیکویډ ټینګوالی نه وي. لکه فار ایگزامپل مونږ ګبین دی ګیمنه هني، نو ګبین چې کوم دی هغه مونږ ټینګوالی ګورو چې یاره دا څومره زیات ډینس دی، څومره ډینسټي څومره ده. ګبین زیاده ډینسټي ده چې کوم هني دی، یو ډینسټي زیاته ده په اوبو نه، په واټر نه زیاته ده. نو ډینسټي هم مونږ میر کولی شو. یو باقاعده ډینسټي فارموله ده ماس اور والیوم. نو دا به شي کیجی پر میټر کیوب. لکه په یو میټر کیوب یو بکسه کې 100 کیلو د شی دی، د کوانټیټي څومره ده. نو دغسې ټایم دی، ټایم هم مونږ میر کولی شو. لکه یو 1 hour 2 days months داسې مونږ ټایم هم میر کولی شو. داسې کوانټیټیز مونږ میر کولی شو او ساينس ته دغه کوانټیټي سره ډیلینګ کوي. صحیح ده. ساينس دا شی میر کولی شي او دا شی سره کار دی. د نان فزیکل کوانټیټیز چې کومې دي هغه کوانټیټي چې مونږ میر کولی نه شو یې سره ساينس کار نشته. نو دا اولین لیکچر و، دا چونکه شروعات و لږ ماته مسلې وي په هغه کې ریکارډینګ مسلې وي، او بل انشاءالله په دې کې به مزید امپرومنټ هم راځي انشاءالله. سټی ټیونډ، نور به ګورو ورته. او